درې سیزونه برسي صدقة جاریه اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل او كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو ستاسو دی محل و کلی و مدرسہ کی ماشومان و قرآن کریم دا اللہ کلام اختتام ترسولے دی دا قرآن کریم برابر کتاب پا مخ دزمک بل نشت دی قرآن کریم اغا کتاب دی چی دا قرآن سر سسیز هم اولگی اغیل لوی عزت ورکی دا قرآن سر چی دا کم سیز نسبت راش اغی سیز تا اللہ عزت ورکی قدر ورکی منقبت ورکی مقام ورکی تاسو تا علم دے چی کل دا رمضان المبارک میاش شروع شی اخیر عشر شی نو دنیا خلق اعتکاف تکینی دیر شی خلق پشلم روجہ مازیگر مسجد تورش پا طولی دنیا کی پلکونو خلق اعتکاف تکینی معتکفین مسجد کے ناز تتی نتپوسو کی ولی اعتکاف تناسی صد پارش پیرونائی تا تبوی چی دی لسو شپو کی یوش پدا چی اغیت لیلت القدر وائی خش پور توائی دا اعتکاف دی دا پارا کوم چی اغش پرا نگڑ وڑ نشی چرتا طول شپا موتکفین ویخی و دورزی خوب کی خود شپی نو دکیگی وی یوش پدا چی اغش پیتا لیلت القدر وائی تتنا تپوسو کی چی دا دی لیلت القدر فضیلت سدے اب تا تو وی چی خیر من الف شہرن چی پا دی یوش پا سوک عبادت اکی نو دا دا زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے پا یوش پا دا زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے دا غش پا دیر دا نورانیت شپا دا او پا کال کی یو دا ملائک را کشوی او دا مخ دزمکی گندلے چی سوکم ویخ ولاڑی ویخی دا غی خوات ورزی سلامن طول شپد نورانیت یو شپی سہرین بیا اغا اثرات موجودی نیکانو رسیدل خلق مخصوصی چی بیگا شپا لیلت القدر و طول دنیا کے معتکفین ناسی کتا معتکف نتپوسو کی چی دا یویش پی عبادت دا زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے دا ولی دا فضیلت دیش پی تا ولی حاصل لے نوی ما تا خو پتا نشتا دے خو صرف پا فضیلت پویم خو پا وجہ نیم پوا چی دیش پی اللہ دمر برکت ولی ورکڑے دے چی قرآن کی ورطا اللہ دو نمونوی لیلت القدر یو لیلت مبارکہ اللہ وی دیر دا برکت شپدا دیر دا قدر شپدا نو زم معتکف نتپوس کم دا سو وجہ دا چی پکال کی دا یو شپدا و دیتا دمر فضیلت حاصل دے وی مولی سیب نئی مپوا زور توام معتکفہ دیش پیل چی اللہ دا دمر فضیلت ورکڑے دے
دای زکه ورکړی دی چې په دې شپه کې قرآن کریم ټول په ټوله ټول قرآن د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته نازل شوی و. دا د قرآن د نزول شپه ده. په دې شپه قرآن را نازلېدو د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته. اوس پتا سره د قرآن قدر پیدا شي چې په کومه شپه کې قرآن را نازل شو نن هغې شپې ته لیلة القدر وي. معتکفین ورته ناسي لیلة مبارکه وي. نو چې د کومې شپې نسبت د قرآن سره راغی نن هم شپه ده سبا به هم شپه ده نو خو چې د کومې شپې نسبت د قرآن سره راغی نن هغې ته لیلة القدر وایي. نن هغې ته لیلة مبارکه وایي. بچو چې د کم غر نسبت د قرآن سره راغی مکه مکرمه کې غر دی د هغې غر نسبت د قرآن سره راغلی و. امام الانبیا به په هغې غر کې و د قرآن نزول به پې کېدو. نو هغې غر کې قرآن را نازل شو په امام الانبیا. نو هغه غر بې ساسیز دی ونی بوټي دي او ګټې دي. نن هغې غر ته جبل نور وایي. نن هغې غر ته جبل رحمت وایي. وایي دا د نور غر دی دا د رحمت غر دی ځکه چې په دې کې قرآن را نازل شوی دی. نو ای بچوړو هغه قرآن چې غر ته نسبت وشو په غر کې را نازل شو نو هغې غر ته جبل نور وي چې په کومه شپه کې راغی هغې شپې ته لیلة القدر وي. نو چې دا قرآن د چا په سینه کې محفوظ شي چې هغې سینې ته به کوم نوم ویلی کېږي. د قرآن حافظه ته ډېر بختورې. کومه شپه کې چې قرآن راغلی او هغې ته لیلة القدر وي. د قرآن حافظه هغه قرآن ستا په سینه کې محفوظ دی او ته یې ګرځئ. ستا سینې ته څه نوم ورکمه ستا دې وجود ته څه نوم ورکمه. زه به نه وم چې دا د قدر سینه ده. زه به نه وم چې دا مبارکه سینه ده. چرې به زه دې سینې ته خپې نه کم د قرآن حافظه چې د دې قرآن نسبت د سینې سره راغی. ډېر بختورې چې د قرآن نسبت ستا د ژبې او ستا د وجود سره راغی او حامل د قرآن شولې چې حافظ قرآن رواني دی په سینه کې قرآن ګرځي ځان سره روان دی او قرآن ګرځي. لوی د قدر وړ دی. ډېره قدرمند سینه ده ډیره قدرمند ژبه ده. امام محمد رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی وي. امام محمد رحمت الله علیه وفات شو. یو سړي خوب کې ولیده ورته وی الله در سره څه معامله وکړله. امام محمد رحمت الله علیه ورته وی ډېر یریدلم الله د ذات نه به یریږو مونږ ګناهګار یو مې ما ته به رب عذاب راکوي. وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم ما ته وی محمد مه یریږه محمده ستا سینې له مې نور ورکړی و قرآن مې درکړی و علم مې درکړی و. قرآن نور دی او چې کومې سینې له نور ورکمه محمده نو د جهنم اور نار دی. نو زه نار او نور یو ځای نه جمع کوم محمده ستا سینې له مې نور درکړی دی. بچو دا نور چې کومې سینې ته ورغې انشاءالله هغه سینه به الله په نار نسیزي. انشاءالله نور او نار او نور الله یو ځای نه جمع کوي. قرآن نور دی او د جهنم اور نار دی. وی ما ته رب العالمین وی چې نور او نار یو ځای نه جمع کومه ستا سینې له مې نور ورکړی دی. بچو دنیا کې داسې ډاکټران شته غټ غټ ډاکټران دي او الله نه مني. لوی لوی انجینیران دي الله نه مني. لوی لوی پروفیسران دی او الله نه مني. دا ولې الله وی دنیا هر چاته ورکو ما سره د ډاکټرۍ حیثیت نشته. الله ته الله نو یو الله غټ ډاکټر جوړ کړی دی. رب ته رب نو یو په ټوله دنیا کې مالدار دی. الله وی ما سره د دنیا حیثیت نشته دی او دین هغه چاته ورکوم چې څوک مې خوښي. دنیا خوښه او ناخوښ دواړو ته ورکوم. یو منځ به نه کوي او په کلي کې به د ټول کلي کې هغه مالداري
دا د الله خوښ نه دی. نو دنیا د الله نه د خوښه. او بچړو د قرآن علم الله هغه چاته ورکوي چې څوک یې خوښي ولې. ښه تاسو به داسې نه وایئ چې مونږ مدرسې ته راغلي یو. دا به د یونیورسټو د کالجونو د سکولونو واړه وایي چې مونږ سکول ته راغلي یو. تاسو به داسې نه وایئ چې مونږ مدرسې ته راغلي یو. ثم اورثنا الكتاب الذي نستفینا. تاسو به داسې وایئ مونږ الله د قرآن د پاره اړولي یو. مونږ الله د قرآن د پاره چاڼ کړي یو. بچړو الله چاڼ کړي یې اړولي یې. اسې نه چې د دې مسند نه بهر وځئ چرته بیا بل طرف ته لاړ نشئ. الله اړولي یې، الله چاڼ کړي یې، الله د قرآن د پاره منتخب کړي یې. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه پیژنئ؟ فضائل اعمال کتاب لیکلی دی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه. فضائل اعمال خو پیژنئ کنه؟ جماعتونو کې شته کنه؟ دا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی. هغه یوې مدرسې والا راوغوښتو وی طلباو ته تقریر وکړه. چې کېناست ټول طلباو، نو طلباو ته وی زه تقریر نه کوم. ښه وی چې کېناستو وی ای طلباو تاسو ته یوه خبره کوم. ای طلباو خپل قدر او مقام وپېژنئ. بس بیا د منبر نه راکوش وی خپل قدر او مقام وپېژنئ. ای د قرآن طلباو، د قرآن طالب چې په مخ د ځمکه قدم کیدي نو ملائک لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائک د قرآن د طالب د خپو د لاندې خپلې وزرې غوړي. په مخ د ځمکه صرف د قرآن طلبا دي چې ملائک ورته خپلې وزرې غوړي. دا اهل الله دي په مخ د ځمکه. دا به نه چیړي. دی ته به څه نه وایي. دی په سپېړه ونه وایي. دی ته کنزل ونه کې. په داسې سپېړه به ولګي چې بیا به علاج نه درځي. ګورئ اهل القرآن هم اهل الله. اهل د قرآن دا په مخ د ځمکه اهل د الله دی. یو ولی د الله، یو نیک ولی په لاره روانو، بل سړي سره خپله بیبي روانه وه. نو د دې ولی خپو خویدله د دې نیک سړي. نو کم سړي سره چې ټبر روانه وه هغې ته دارې وشولې. هغه راغې دنه یې پړق ویست. دورته یې ولي وی دا په ما ډېره ګرانه ده دا بیبي مې، زه دا نه برداشت کوم تا وله کپړې ګنده کړلې، ما ستا نه پړق ویست، دا په ما ډېره ګرانه ده. هغه وی ښه دې وکړل چې مخې ته لاړ بیبي ټکره وخوړه خپه یې ماته شوله. نو دی راغې دې سړي ته وایي ما معاف که. ما خو تا ته څه نه دي ویلي. وی نه نه ما معاف که. وی ما تا ته څه نه دي ویلي. وی نه تا خیره کړې ده. وی ما نه ده کړې خیره. وی زما خپه ماته شوله. تا خیره نه ده کړې. وی نه ما نه ده کړې. وی خپه مې ولې ماته شوله. هغه ورته وی ته په خپل محبوبه خپه شوې، ما نه دې پړق ویست، په تا دا ګرانه وه نو زه بم د چا محبوب یم، په ما بم څوک خپه شوي، ستا نه به یې پړق ایستلی. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي الله د هغه شي. من کان لله کان الله له. په مخ د ځمکه صرف د قرآن کریم طلبا دي چې دا روان وي، ملائک ورته خپلې وزرې غوړي. وان الحیتان فی جوف الماء. په دریاب کې دننه میان د طلباو د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او بچړو ډیر د قدر وړي، د خپل قدر وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ. د الله په نس خو ډیر لوړ مقام دی. تا ته به خلک پیغور درکوي، وی به ته طالبې، ته چې عالم شي ته به امام شي، ته به امامتي کې، ته به وظیفې خوري. زه به انجینیر شمه، زه به ډاکټر شمه، زه به افسر شمه. ته ورته وایې مرو به نه، مرو به نه، دوباره به پاسونه. یو ټپ سړي سور اف سړی را پرځولی او د پاسه پې ناست
خلکو ته وی راشه ماته اخلاص کوي نو خلکو ورته د پاسه خو پیته ناسې نه څنګه دې اخلاص کو وی نه ما سره غم دا دی چې دی به راپاسي نه اوس خو پې زه د پاسه یم خو چې دا سوره به راپاسي نو چې بیا به زما څه حالي که نه نو وی ماته اخلاص کوي اوس پې زه د پاسه یم خو چې دی راپاسي نو چې بیا به زه عمل کوي نو ته وایه ورته وی مرو به نه دوباره به پاسو نه چې مړه شو دوباره پاسو الله اکبر طلباو میدان محشر به صفونه به لګېدلي حساب به کېږي 50,000 کاله ورځ به او صفونه به لګېدلي پلار به په تمه وي دا بچی به زما سفارش کوي مور به په تمه زما بچی حافظ دی اوس په زما سفارش وکړي زوام د قرآن د حافظ سفارش په څوک د مور خو به ته وکړي د بابا خو به ته وکړي خو ستا به څوک کوي بچیا تاله یو سفارشي په کار نه دی دی ما ته وایي زما سفارش په څوک زه ورته هم بچیا القرآن شافع مشفع د حافظ قرآن سفارش په میدان محشر کې خپله قرآن کریم کی خاصتا سفارش په د الله کلام کی او القرآن شافع مشفع قرآن چې د چا سفارش وکړو نو مشفع هغه قبول دی هغه منظور دی د حافظ قرآن سفارشی به قرآنی او د قرآن سفارش رب وی د وس نه منظور دی قبول دی هغه منظور دی ستاسو ډیر مضبوط سفارشی دی زما ستا د سفارش پته نه لګي حافظ قرآن ستا سفارش یقینی نه دی او تا د پاره چې قرآن سفارش کی هغه یقینی دی او حدیث مبارک کې راځي چې حافظ قرآن جنت ته ځي ورته به وویل شي اقرأ ورتقي د قرآن حافظه قرآن وایه او د جنت په یوه درجه خیږه ته به یونیورسټۍ او کالج والے ته ده ووایې ښه یو ورځ به وایې راشي مړه به شو بیا به پاسو او جنت بشي ما ته به آواز وشي چې اقرأ ورتقي کمیسټري به کار پرېږدي بیالوجي به پرېږدي فزکس به پرېږدي معاشرتي علوم به پرېږدي لوی لوی ساینسدانان او ماسټران او انجینیران لوی لوی دنیاوي عهدهداران به په ځای پاتې شي او دا طالب د قرآن حافظ ته به ویل شي اقرأ ورتقي قرآن وایه او د جنت په یوه درجه خیږه قرآن وایه ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا قرآن په ترتیل سره وایه دسی په ترتیل سره وایه لکه په دنیا کې چې به دې وي ښه بچو دا د جنت کتاب دی د دې تلاوت په التیخه په جنت کې بس صرف د قرآن کریم تلاوتی نه تورات نه انجیل نه زبور صرف د قرآن صداګانی به وي د نور منبر به راوړلی شي او امام الانبیاء به پکینی او د سوره یاسین تلاوت په شروع کې بیا به خپل رب العالمین په جنت کې د سوره رحمان تلاوت شروع کی او جنتیان به یوري الحمدلله خپل رب العالمین به سوره رحمان لولي او جنتیان به تنه مزي حاصلوي ورته ویل قرآن لول او د جنت په درجه خېجه دا حافظ قرآن به تپوس وکړي چې زما مرتبه به کم ځای وي ورته ویل شي چې من الجنة والناس قرآن درته معلوم دی نن چې درته ختمو کې من الجنة والناس بچو دا به جنت کې د سره شروع شي او په اخیر به ولګي او چې یو آیات وایي د جنت په یوه درجه بخي د جنت یوه درجه درته معلومه ده تاسو وایي دی دنیا کې چې دا کورونه دی یو لینټر یوه درجه ده 2 لینټر 2 درجې شو 3 نه بچو د جنت یوه درجه د ځمکې نواله او د اسمانه پورې ده په یو آیات په دومره برخه تللی وي لوی مقام دی د قرآن د حافظ د پاره د قرآن د حامل د پاره چې من الجنة والناس وی دا به اخیری درجه وي قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر
قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة حاملین د قرآن با سرداران د جنتی په ورځ د قیامت. دا به سردارانی ښه، دا به شاهانی ښه. دا نن چې د چا په سر پګړۍ دي دا به د جنت شاهانی شاهان. پلارا ته مه خفه کېږه، ستا بچي ته پګړۍ مبارک او پلار او مورې تاسو ته د نور تاجونه مبارک. تاج خو به تا ته میلاویږي، جنت کې خو به د نور تاج ستا په سر ږدي. اورنګزیبه زه څه له درځمه؟ وی زه به الله خوشحاله وي اورنګزیبه چې ته د قرآن حافظ شوی وي، ځکه ما نه ته پیدا یې، ما به ستا د حفظ دستار لیدو او زړه کې به خوشحالېدمه چې د دې دستار په شا زما د تاج پروت دی. وی نه درځمه ستا د بچي دستربندۍ له. اورنګزیب پوه شو چې پلار مې خفه دی، دستربندي وشوله نو خپله د قرآن کریم حفظ شروع کو. اورنګزیب علمگیر د وخت بادشاه دی، حفظ کو کو کو. داسې ورځ راله چې اورنګزیب په خپله د قرآن حافظ شو. پلار ته وی پلاره نن راشه، نن ما د قرآن حفظ وکړو. پلار ورته وی نن به ځکه درځمه چې نن ما نه پیدا الله د قرآن حافظ کو. نن به د نور تاج ما ته میلاویږي، نن به د نور تاج مور ته میلاویږي. پلارانو ستاسو ته نن دا خوشحالي وشوله، نن د دې شروع وشوله. پلارانو د دې اختتام به په میدان محشر کې کیږي او پلار او مورې ستاسو په سر به د نور تاجونه لګي انشاءالله. دا د آخرت لویه ګټه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان مړ شي انقطع عمله، عمل ختم شي الا من ثلاث، درې شیزونه قبر ته رسي. په کولو غوږونه یې واورئ، مارکیټونه پیدا نه کوي، دیرې پیدا نه کوي، 2 کروڑ روپو گاډې پاتې شو، بس پاتې دی، خبره ختم. یو اتانیس پکې د آخرت خیر په دې کورونو کې او په دیرو کې په گاډو کې نشته الا من ثلاث، 3 سیزونه برسي. صدقتن جاریتن، چا جماعت جوړ کړی دی، مدرسې جوړه کړې ده، کویې کنسته دی، داسې کار یې کړی دی چې هغه د مرګ نه پس هم آباد دی، قبر ته به اجر میلاویږي. بختور دي د جماعتونو خاوندان چې چا جماعتونو له ځمکې ورکړي، بختور دي د مدارسو مالکان چې چا مدرسو له ځمکې ورکړي او چا جوړې کړي. دویم او علم ينتفع به، چې یو سړی علم کړي او هغه په دنیا کې خور کړي چې دې مړ شي شاګردان هغه علم خوري، د قبر ته به اجر رسیږي. 2 څیزه شول، صدقه جاریه دې کړې ده، بابا جماعت ته جوړ کړی دی، مدرسه دې جوړه کړې ده، یتیم خانه دې جوړه کړې ده، نه علم دې کړی او چې هغه دې خور کړی. امام بخاری رحمت الله علیه چې وفات کېدو 90,000 شاگردانی پریخودو، لزر کم 1 لاکھ. دریم ولد صالح يدعو له، چې سړی نیک بچی پریدي او هغه د مرګ نه پس پلار او مور ته دعاګانې کوي. دا د آخرت لویه ګټه ده. یا صدقه جاریه، یا علم نافع، یا ولد صالح يدعو له، نیک بچی پریخو دی هغه د مرګ نه پس بابا له دعا کوي، د مرګ نه پس مور ته دعا کوي. بچوړو پتاسو چې پلاران سبق وي، د پلار مطلب دا دی زه به نه یما او د بچی به ما ته دعا کوي، زه به نه یما او بچی به د قرآن کریم تلاوت کوي او ما ته به دعا کوي. دا د آخرت لویه ګټه ده. چې کله سړی وفات شي نو خلک وي هلکه گاډې ته پاتې شو، څوک وي دیره ته پاتې شو، څوک وي دکانونه ته پاتې شو. یوه فرشته بلې ته وایي ما قدم، مخې ته یې څه لیږلي دي، مخې ته څه شی شته، وروستو پرېږده، مخې ته بچی شته، مدرسه شته او یو حافظ قرآن بچی شته دی، د قرآن حافظ شته دی، یو عالم شته دی، نیک بچی چې پرېښو دی، دا د مرګ نه پس مور او پلار ته دعا کوي. دا ډیره لویه ګټه ده. ما داسې بچي ولیدل چې مور پې وصیت کړي،
حافظ بچی عالم بچی بچیا ما پتا حفظ کړو بچیا ما پتا علم کړو بچیا پخپل به زما جنازه کوي خبچیا بچیا زما جنازه به پخپل کوي زه دنیا کې دی یوې جنازې ته صرف زیریږم چې جنازه او دنیا خلق علما راغلی مشران او چې د جنازې ټیم شي یو ینګ الک را مخې ته شي او په مخې اوخ کې به یېږي وي الله اکبر زم شاته لوی علما ولاړ ما ته وی مولانا صاحب شته دی علما خدا کوم زنانه چې مړه ده دا د دې خپل حافظ قرآن بچی دی نن د خپل مور جنازه دا عالم بچی دی نن د خپل پلار جنازې ته ولاړ دی اخیره تکبیر وایي او په مخې اوخ کې را روانې دي وی اللهم اغفر لابي رب زما پلارو بخي رب زتا تدا قرآن په وسیله کې پیش کوم رب پلار مې وبخي اللهم اغفر لابي اللهم اغفر لامي دا لوی ذخیره ده دسی وخت را روان دی پلارانو یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې ودرېږي یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې شریک شي وی بچه فارغ نه یما او جنازه وکي پلار یقین مې نشي چې بچی دی په جنازه کې ودرېږي زه تاله دسی بچی تیاروم پلارا چې هغه بستا جنازه کې او په جنازه به دی ولاړ ما دسی بچی لیدلې دی چې د مور د قبر کوس سر ته ولاړ دی خزی ته ولاړ دی وی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله د مور قبر ته ولاړ دی اخیری رکوع د سوره بقره تلاوت کوي او منس کې غلیب اونیسی په جړاش او د مور کوس سر ته ولاړی کوزی خزی ته ولاړی او پسینه کې قرآن پروت ته او د مور قبر ته ولاړ دی او په مخې د اوخ کو سیلاب را روان دی خپل مور قبر ته ولاړ دی د سوره فاتحه د سوره بقره اخیری رکوع تلاوت ما دسی بچی ولیدو ما دسی بچی لیدلې دی چې جنازه وشي زور تومزا د مور جنازه مولوی صاحب ما پریدا زبا اسی دی قبر سره لکینم ما پریدا د دلته سکه اسی مولوی صاحب ما پریدا دا زما مور ده دی په ما حفظ کړي دی زه مدرسې ته لېږلی دی ماله جامې برابرولې وه دی به زه روز ختولم دی به زه په یو مخ او په بل مخ کولولم او ما ته به دا وي بچیا ته زما د آخرت ګټئ بچیا مولوی صاحب ما پرېږده اسې به زه د ښځې سره ناست ما اسی پریدا زبا اسی دی خزی سره ایثاریم زتا لدیسی بچی تیاروم ښا سبا بته نه او دا بچی بدی په تراو کې قرآن ووري د الحمد نه شروع کی په ون ناس په ختم کی او چې تراو کې قرآن ووري سیده د جمعات نه راوځي مقبرې ته لاړ شي او د مور د قبر خواته ودرېږي د پلار د قبر خواته په دغه ټیم کې چې دا بچی دعا کوي د دې به څه حالي چې ټول قرآن په تراو کې اورولې او رب ته دغه قرآن وسیله کی چې رب زما مور بنا عذاب کوي زما پلار بنا عذاب کوي دا لویه ګټه د پلارانو زه د تعلیم خلاف نه یم زه د تعلیم خلاف نه یم زوم تعلیم په اوکه خو قرآن ورتم وخایا کو دی ورته قرآن نو ویلې او تعلیم دی په اوکو بابا بیا به خپه کېږي نه بیا چې د جدایۍ ټیم راشي یو وی دا ستا پلار دی بل وی ستا پلار دی قرآن نه دی ویلی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نه دی ویلی قرآن نه دی ویلی زما د محبوب جانان احادیث چې رغم انف بیوی پوز دی په خورو کې ککړی شي بیوی پوز دی په خورو کې ککړی شي صحابي ورته وی د چا وی د هغه کس چې مور او پلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي د دې سړي دی پوز په خورو کې ککړی خبر دی بچي
نو یو وی ستا پلار دی، بل وی ستا پلار دی. بابا چې ما دله تیار کو دا فقیر ملنګ مولا، انشاءالله کو د جدای ټیم راغی یو بچی به وی چې گاډې زما پلار ته نه خبره خان 3 ورځې چې وشي نو بچی په مال راون خریب جګړې شي پی. یو وی دا زما، بل وی دا زما، ته نه خبر بابا مړ لا نه ژوندې خو چې پریوزي نو بچی خبرې شروع کی. یو وی دا زما، بل وی دا زما. بابا زه چې دله تیار کما او د جدای ټیم راغی یو بچی به دی وی چې گاډې زما، بل به وی چې پټې زما، او ما چې تیار کړی اب را پاسی چې پټې ستا گاډې ستا او ستا نه بدواړه لاستو کی چې د جنت د مینز دروازه زما وستا ما ته پرېږده. قال النبی صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا رښتینې وایي، نبی علیہ السلام وایي الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی. د مینز دروازه پلار دی. تا پلار ته کتلی دی، تا پلار سم په نظر کتلی دی، ته په دې نظر وګوره ته وای دا زما د جنت د مین دروازه ده. زه داسې بچی تیار کم چې حافظ بچی او د پلار مخ ته نیغ نیغ ګوري او د پلار یې په مخ ګیره نه دی ورته ته زما د مخ ته ولې نیغ نیغ ګوري. بابا ځکه ګورم چې ما د پاره ته د جنت د مینز دروازه. بابا ورته وایي زما ګیره نشته دی، زما خو ګیره نشته. بابا چې ګیره دی نه هغه معامله دی د الله سره ده، خو ما د پاره د جنت د مینز دروازه یې زه چې ستا مخ ته وګورم ما له الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي. بچو غټ سړی شئ خو د پلاره نه، غټ سړی شه خو د موره نه. دا چې غټ غټي نه دا د پلار نه کچي، دا د مور نه رکوټي، دا ځکه په بار غټي چې د پلاره غټ شي بیا به غټ نه، بیا به ورکي. که د مور غټ شي بیا به ورکي، که د استاد غټ شي بیا به ورکي. زه ستا بچي ته دا خو نه کوم، ستا دا بچی رکوټی دی. ما ته وایي مولي صاحب ما ته د مور او پلار د مخ مثال نه راکوي چې زه ورته داسې ګورم بیا داسې د مور ښه دا دواړه برابر دي، نو ما نه به نه هېرېږي. زه هم بچیه د هغې مثال دلته نشته دی، خدای دې غټ سړی که. هو زه به درته مثال وښیم. بازار ته به لاړ شي تصویران به خرڅېږي، د زیروح شي تصویر به نالي، چې کوم شي کې روحي هغه تصویر به کور کې نه لګوي، ځکه بیا ملایک نه راځي. هسې د ونو منو تصویران ځان لاله او د غرونو والا. بچیا دغه تصویران چې ګوري نه دی کې به یو تصویر د کعبې تش د کعبې تصویر به والي ابه راوړي ځان ته به یې داسې کور کې ولګوي. ښه بچیا خدای دې حج له بوزه، خدای دې عمرې له بوزه، سره د موره د خدای بوزه، سره د پلاره د خدای بوزه. بیا به ما ته ووایي چې ما ته د مور د مخ مثال وښیه، زه به درته وایم چې کوز شه حرم شریف ته د کعبې نه وګرځه بچیه، چکر یې ترې ولګوه. ودې لیدله کعبه؟ او مولانا صاحب ښه د نږدې نه مې کعبه ولیدله. خلک کیني، څوک یې په غلاب پورې نښتي دي، څوک چغې وایي، څوک په حتیم کې ولاړ دي. بچیا کعبه دې ولیدله او مور د سره شته؟ او زه اوس یو نظر د مور مخ ته وکړه ومې زه بیا کعبې ته وګوره، بیا مې وکتل، زه بیا د مور مخ ته وګوره ومې ای بچیا دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي. چې کعبې ته بنده وګوري 20 رحمت پې راورېږي، او د مور او پلار مخ ته چې د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. بچیا کو کعبې ته کتل عبادت ته، خو د دې بوډا پلار مخ ته کتل هم عبادت ته، د دې بوډۍ مور مخ ته کتل هم عبادت ته. بچیا الله بخون وکي چې ستا دا پګړۍ په سرې اتلې کیې پلار له چاپی کوي او دا شمله د پلار په مخ پرتی، ته مور له چاپی کوي او دا شمله دی د مور په مخ پرتی. وای مورې ځکه عالم یما که پیشوا یما که مقتدا یما که د قوم مشر یما دا به دوره نه بار یما. مورې په دنده به زه مشر نه یم، زه به مقتدا نه یم، زه به پیشوا نه یم. مورې زه به ستا مخ ته ګورم، پلاره زه به ستا مخ ته ګورم. مورې ستا د خپو د لاندې ما جنت لیدلی دی، پلاره ستا مخ ما د جنت دروازه لیدلی ده، پلاره ستا رضا ما د رب رضا لیدلی ده.
او دی بچو ته اخیری سبق واما بچو چې د چا پلار نه دا غلار نه ښه او د چا چې مور نه دا غ کور نه او د چا چې رور نه دا غ زور نه ښه پلار لار مور کور رور زور دا به یادوي ښه ننوم چې دا کور دی دا په دې کې یو ملکه مور ناسته ده او چې دا مور دی نه وه بیا به کور نه ښه وای مورې ته زما د کور زینت بابا ته زما د کور ښایست ته دې په کټ کې پروت خو زه به درته ګورم ماله به الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي بابا زما اجر زما اسره بچوړو د پلاره به نه غټېږئ د موره به نه غټېږئ او د استاز نه به نه غټېږئ خدایم په ټوله دنیا کې وځلوه خدایم زلینده ستوري کا الله بعمل علما کا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب